کوي. زمونږ یو ډېر محترم ملګری دی صاحبزاده نعمان چې هغه کشمیر کې شهید شوی دی. سار موږ ته خبر راغی کشمیر کې شهید شوی دی. نو د هغه هم سبا 2 بجې جنازه ده په صاحب آباد مرکز په خوا کې. نو هغه ځای کې مولانا سمیع الله محسن صاحب ماته وویل چې دلته خلکو پروپیګنډه شروع کړې ده چې غیبانه جنازه خو نه کیږي. موږ ورته وایو چې نجاشي باچا چې شوی دی نو هغوی دغه خبره کوي چې نجاشي باچا باندې خو د نبي علیه السلام خصوصیت دی او په خصوصیت به یو کس باندې یو کس پیغمبر علیه السلام کړل په بل چا نه ده کړې. نو ما د تقریبا د 15 صحابه کرامو تذکره وکړله چې په یو کس نه ده شوې په ګڼو باندې شوې ده. خو بیا هم علما کرام چونکې فرقې یاده کړې ده بعضې علما هغوی خو دین نه ده یاد کړی هغوی دا خصوصیت دی. نو امام خطابي رحم الله د دې باره کې یو خبره کوي. یو خبره امام شوکاني هم کوي. امام خطابي څه وایي وقد ذهب بعض العلماء الى كراهه صلاه على الميت الغائب وزعموا ان النبي كان مخصوصا بهذا الفعل. ودا د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت و نو هغه څه وایي وایي هذا تاویل فاسد دا تاویل فاسد دی. څوک چې وایي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت دی دا تاویل فاسد دی. ولې؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا من افعال الشريعه كان علينا المتابعه والاتساء به والتخصيص لا يعلم الا بالدليل. وی کله چې رسول الله یو کار د شریعت نه وکړي کان علینا المتابعه والاتساء به وی په موږ باندې بیا د هغې اتباع لازم ده او هغه کول په موږ لازم دي. والتخصیص پاتې شو دا چې که دا تخصیص دی ولا یعلم الا بدلیل دا په دلیل باندې پکار دی. موږ ته څوک دلیل وښي. دلیل ځکه نشته دی چې ومما یبین ذلک ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج بالناس الى الصلاه فصف بهم وصلوا معه چې نبی علیه السلام هم وکړه جنازه او صحابه کرام هم جنازه وکړله. وی فعلم ان هذا التاویل فاسد وی دا تاویل فاسد دی. او دقه خبر امام شوکانی هم کړې ده. امام شوکانی په لوتار کې سوی لم یأت المانعون من الصلاة الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مخصوص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو ايضا جمود على قصه نجاشیت په الاثر ونظر والله اعلم. دا خبر امام شوکانی کې څوک دا خبره کوي چې دا خصوصیت دی وی دا تاویل فاسد دی. او ما درته وویلو چې دا عون المعبود والا دا خبره کړې ده چې ابن حزم یو خبره کوي چې اړو د یو صحابي نه دا ثابت نه دی چې دا کار ناجایز دی. او بیا په صفحه نمبر 9 باندې اخیره خبره کوي وی قلت دعوى الخصوصیه ليس عليها دلیل ولا برهان. د خصوصیت باندې اړو دلیل برهان نشته دی. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام څه وایي دا دلایل واوره کوم مولیان چې وایي چې دا خصوصیت دی نه ده پکار هغه دا عون المعبود والا څه وایي و یو دلیل دار د رسول الله فهلموا فصلوا علیه که دا خصوصیت د نبی علیه السلام خلک راوباسي فهلموا راځئ صحابه فصلوا علیه مونځ پې وکړئ یو شو. دویم فقوموا فصلوا علیه ودرېږئ مونځ پې وکړئ دوه. او دریم فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف من شاته صفونه وترل پیغمبر منځو کو من په شاته کو درې شو. او دریم سرون نمبر ثم قال استغفروا له ثم خرج باصحابه فصلى بهم كما يصلي على الجنازه یا كما يصلى على الجنازه. بیا نبی اسلام البخنه ولغواړي او پیغمبر صحابه کرام راوختل او مونږ ولا وکو څنګه چې نبی اسلام په جنازه باندې مونږ کو. او بیا بل دلیل له چې فقمنا فصففنا عليه كما يصب على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. په دې وجه باندې وایي چې دا کومه خبره چې کوي چې دا خصوصیت دی نو په دې خصوصیت باندې هېڅ دلیل نشته دی. دا مې یو څو دلایل په منډه منډه باندې وویلو. بعضې ملګرو زما نه مطالبه کړې وه. په دې وجه باندې موږ داسې وایو خلاصه د خبرې دا وایو که زموږ نه څوک تپوس کوي چې په غایب باندې جنازه جایز ده که نه ده نو موږ په دې کې د امت د علماو شدید اختلاف دی. د امت دو علما احمد او امام شافعي دا دوه وایي جایز ده. دو علما امام ابو حنیفه امام مالک وایي ناجایز ده. خو جمهور سلف دا وایي چې دا جایز ده. او د هغې درته ما تقریبا 6 دلایل پیش کړل. او چې د احد صحابه کرام پکې راجمع کړو دا 15 او یا صحابه کرام راځي چې نبی علیه السلام په دې باندې باقاعده غیبانه جنازه کړې ده. لهذا د خصوصیت خبره کمزوري ده. مولانا عبدالحی لکنوي هم دا خبره کړې ده. علامه عیني هم دا خبره کړې ده. شوکاني هم دا خبره کړې ده. او دانګې ما د ګڼ روایتونو ستا په مخکې پیش کړل چې دی دا وایي چې دا د خصوصیت خبره کمزوري ده. امام نووي هم دغه خبره کړې ده. لهذا جنازه جایز ده. خو زموږ رای د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خوښه ده چې د هر چا جنازه به ځکه نه کوو چې نبی علیه السلام نه ده کړې. نامي ګرامي خلک چې هغه د امت یو عظیم لیډر دی او هغه یو ډېر صالح سړی دی د هغه جنازه پکار ده. لکه چې نبی علیه السلام د معاویه بن معاویه کړل صالح سړی دی. د نجاشي کړل صالح سړی دی. یا داسې دی چې په یو ځای کې په چا جنازه ونه شي نو پقه کس باندې جنازه پکار ده. په یو ځای کې جنازه په چا نه ده شوې نو پقه ځای جنازه پکار ده. دویم نمبر دا چې کوم یو نامي ګرامي صالح سړی دی په ده باندې جنازه پکار ده. یعنی په دې زمانه کې به د اسماعیل هانیه په شانې نامي ګرامي سړی کوم ځای کې پیدا کېږي. د صحابه کرامو تاریخ هغه ژوندی کړی دی چې د هغه 3 زامن او 4 نوسي هغه د اختر په شپه باندې شهیدان شو. د خپل خاندان نه 80 کسان شهادتونه ورکړل. نن په خپل باندې شهید شو. دغه ټول خاندان د شهیدانو خاندان دی. د ټول امت دپاره نن هغه یو مشعل راه دی.
بدقسمتۍ نه زموږ په دې پاکستان کې بعضې مدخلي خلک دی او بعضې داسې قسمه ډله د نام نهاد مذهبي ډله زه ورته وایم هغوی نن د شیخ الاسلام د ډاکټر اسماعیل هانیه شهادت متنازع ګرځوي وایي دا رافیزي دی دا وایي شیعه دی ځکه په ایران کې وژلی شوی دی په دې باندې خو زه خبره ځکه نه کومه چې که په ایران کې مرګ بالفرض چېرته دا غلط کارونه ډېر ګڼ صحابه کرام په ایران کې شهیدان شوي دي ولې په دې پاکستان کې لږ اسامه په کوم ځای کې شهید شوی هغه په ایران کې شهید شوی که پاکستان کې شهید شوی کوم کارونه پاکستان نه دي کړي ولې موږ به داسې خبره کوو دا ډاکټر عبدالله اعظم په کوم ځای کې شهید شوی اسامه په کوم ځای کې شهید شوی دی لولي مجاهدین پاکستان کې شهیدان شوي دي موږ به چې دا منافقان دي او دا رافیزین دي دا د اسماعیل هانیه شهادت د دوی نه اصل کې نه هضمیږي په دې بنیاد باندې هغوی راولګېدل او په دې سوشل میډیا باندې یو شوشه پرېښودله چې د عمل ناجایز دی موږ به دعا کوو چې الله رب العالمین د شیخ الاسلام ډاکټر اسماعیل هانیه شهادت په خپل دربار کې قبول منظور کړي او د ده وینه د الله د غزې د جهاد دپاره زرخیزه وګرځوي چې د جهاد دا میدان بیا ګرم شي او د غزې او د القدس او د بیت المقدس او د فلسطین د هغې حفاظت الله تعالی د دې وینې په بیارۍ باندې وکړي او کوم چې نوی د هغوی کم راغلی د خالد مشعل حفظه الله تعالی ورعاه هغه راغی نوی قاید شو د هغې دپاره موږ دعا کوو چې الله تعالی له په دلار کې استقامت ورکړي الله یې د هغه په قیادت کې د جهادي ګوندونه بیا منظم کړي چې د غزې تحفظ وکړي موږ خو بېغیرت یو موږ خو منافقان یو په دې وخت کې موږ خو د غزې جهاد ونه کړو موږ له چنده ونه کړله موږ هلته لا نړو کوم خلک چې جهاد کوي هغې پسې موږ خبرې کوو او د هغې سره زموږ کوم ملګری نعمان صاحبزاده چې کوم شهید شوی دی زموږ ډېر تعلق ورسره لږ وخت تعلق پاتې شوی خو کېناستو پاسېدو به زموږ سره یو ډېر هنسمک چهره وه ډېر خنده پیشاني چهره وه هغه شهید شوی دی الله دې د هغه ټول سیئات معاف کړي الله یې د هغه درجات بلند کړي الله یې د هغه شهادتونه قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ له هم د شهادت مرګ او د سعادت ژوند راکړي وصلی الله تعالی